الحال لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به. مفاعلنا فارغشن ملحقات دا مفاعل شروکل او حال پټول باندې مقدم کو لکه چې دا فاعل هيئت بیانای او یا د مفعول به. فاعل اصل د مرفوعات ده او مفعول اصل د منصوبات ده. نو چې کوم شی د فاعل یا د مفعول بیانای نو هغه اصل د ملحقات ده. ملحقات بلا دي لیکن اصل د ملحقات هغه حال له لکه چې د فاعل هيئت بیانای او فاعل اصل د مرفوعات ده او د مفعول به هيئت بیانای هغه اصل د منصوبات ده. نو یا نرشا او یا د نرچا کرشا نو سم د فاعل او د مفعول نو کر د حال. او بل دا چې د همیشه د پاره منصوب راځي. سم چې کوم نه پښتون ده سم پښتون ده همیشه منصوبي. دلته ډېر نیشنلیان وای مونږه پښتانه یو. دای پښتانه نه دروغ وای. پښتون خو مولانا محمد عمر او طالبانو ایته د پښتون ما سوا بلاړو جبه ورتلنه. امیر المؤمنین مولا عمر ته د پښتون ما سوا بل جبه نه وردی. فارسیم نه وردی. انکوم نه وردی. که پښتون دی ته وای چې هغه پښتو وای نو هغه نه لوی پښتون په مخ د ځمکه نو. ولی خان ته پښتو وردی انکو وردی انګریزي وردی اردو وردی د دنیا بلا جبه وردی. ناغه جبه سوچه د پښتو نه ده. حال سم پښتون دی همیشه لپاره منصوبي. د باندې رفع او جر مر چې کوم نه را دي نه. که پښتون دی ته وایي چې داغه د مور نوم چاته نه وردي داغه د ښځې نوم هغه ملا امیر المؤمنین دی. تاسو د مور نوم معلوم دی؟ تاسو ته د ښځې نوم معلوم دی؟ د ولی خان د ښځې نوم بیګم نسیم دی. که پښتون هغې ته وایي چې د هغه لور خور په کافرانو نه وي واده هغه امیر المؤمنین دی خویندې او د هغه هندوانو سره دي. تاج زرین او پلانکی باخره ده دی هندوان خوري او نوسیان دي. دی څنګه وایي موږ پښتانه یو. بهرحال پښتون هغې چې هغه ته صرف د پښتو ژبه ورځي نو حال سم پښتون دی دی به همیشه دپاره منصوبي دی چېرته مجرور او مرفوع نه راځي. تمیز مجرور هم راځي او مستثنا خو مړه پرېږده مرفوع هم کله راځي. برای نام هغه منصوبه ده. نو ځکه حال مقدم کو. حال څه دی؟ لفظ دا یو لفظ دی. یدلو لفظ نه وي اسم نه وي ځکه چې حال جمله م راځي. نو لفظ عام دی چې مفردي او که جمله وي. که اسمونه ویلی نو اسم خو قسم د کلمې دی او ماخوذ په تعریف د کلمې کې افراد دی. نو ځکه اسمونه نه وي. داسې وي چې حال لفظ دی ځکه چې لفظ مفرد او مرکب ټولو ته شامل دی. که اسمونه ویلی نو اسم قسم د کلمې دی او ماخوذ په تعریف د کلمې کې نو جملې ته بیا نه شاملېدو. دا به دلالت کوي علی بیان هیئت الفاعل په بیان د هیئت د فاعل او مفعول نو ټول منصوبات ته ووتل. تمیز بیان د ذات راولي او کلیهما یا به د دواړو بیانوي. د دریو واړو درته مثالونه ذکر کوي لکه جاءني زید راکبا ما ته زید راغلی او په دې حال کې چې سورو د راکبا مونږ ته د زید هیئت بیان کو. او ضربت زیدن مشدودا ما زید والو په دې حال کې چې تړلی شوی او تړلی شوی سړی بیا سم والی شي. چې تړلی نه او تا باندې ګزار کوي خو چې خپې اولاد ته ورته تړلي نو بیا یې واچه څنګه یې وی. نو ما وهلی او زید په دې حال کې چې تړلی شوی و نو دې مشدودن د زیدن هیئت بیان کو. او لقیت عمرا راکبین ما ملاقات کو د عمر سره په دې حال کې چې موږ دواړه سوارو په ګاډي کې مو سره ملاقات کو. هغه هم کراچۍ ته روانو او زه هم روان وم نو موږ دواړه راکبین او یو بل سره مو ملاقات شو. خبره ختمه شوه. وقد يكون الفاعل معنويا کله نا کله به فاعل معنوي وي یعنی په اعتبار د معنا مستفاد د فحوا د کلام نه د هغې نه به هغه معنا مستنبطېږي نو دی به په هغې اعتبار سره فاعل یعنی فاعل هم نه چې حقیقتا ني او که حکمانی لکه زیدن په فی الدار قائما کې یو سړی وایي زیدن فی الدار قائما زیدن فی الدار قائما نو قائما حال راغلی دی او په دې صورت کې فاعل معنوي دی
اصل کې دې زید استقر فی الدار قائما زید استقر فی الدار نه استقر کې ضمیر دی چې هغه ضمیر راځي د چاته زید ته هغه فاعل له دا غینه دا حال له نو دی وی کله کله به فاعل معنوي وي لکه زید فی الدار قائما کی لأن معناه ذکر معنا د دې زید استقر فی الدار قائما نو زید مبتدا ده او استقر صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معلوم او ضمیر پکې مستتر ده چې تعبیر دا غینه کول شي په هو سره چې راځي د زید ته هغه ذل حال شو هغه ذل حال شو او دا قائما دا غینه حال له وکذا المفعول به کله کله مفعول به بم معنوی مفعول به وی معنوی مفعول به وی لك هذا زید قائما هذا زید قائما نو د دې معنا ده هذا زید اشیر الیه دا زید د ورته اشاره کوم ده که هذا اشاره ده نو اصل کې شو اشیر هذا زده سړی ته اشاره کوم چې دا زید د په دې حال کې چې ولاړ ده فإن معناه ذکر معنا ده دی المشار الیه قائما هو زید ده هذا معنا مشار الیه هذا کلمه واضح و ذکری دا د پارا د اشاری د محسوس مفرد مبصر بالابصار کم شی چې پستو را دي هذا باندې هغه ته اشاره کوي نو دا هذا معنا ده المشار الیه المشار الیه قائما هو زید غزید ده والعامل فی الحال عامل په حال کې فعل له یا به معنا د فعلی فعل به یا به معنا د فعلی دا به پدې کې چې کندنو عاملی او والحال نکرة ابدا حال به همیشه د پاره نکره را دي ځکه چې غرض د حال نه تقید د حدث ته چې کم منصوب دی ذل حال ته او دا حاصلیږي په نکرې سره نو حاجت نشته معرفې ته غرض د حال نه څه ده تقید د حدث منصوبه ده جاء زید جاء کې حدث جاء ده او دا جاء چاته منصوب ده زید ته نو دغه حال تقید راولي دغه حدث زید چې راغلو مقید پر رکوب سره جاء زید راکبا او دا غرض حاصلیږي په نکرې سره نو معرفې ته ضرورت نشته ځکه چې غرض د حال نه څه ده تقید ده د حدث منصوبه فاعل ته یا مفعول به ته کم نسبت چې د فعل فاعل ته شوی دی یا مفعول ته دغه حال هغه مقید کوي د جاء زید نسبت چاته شو زید ته دی راکبه نه وي چې دا مجیت مقید په قید د رکوب اگر راغلو لیکن مجیت کی رکوب جاء زید ضاحکا راغلو زید په دې حال کې چې خندلې درالو خله د خندا ډکوا نو دی ضاحکا دغه مجیت مقید کو په قید د ضحک سره نو غرض د حال نه تقید ده دا هغه حدث چې کوم منصوبی فاعل ده یا مفعول به ته او دا غرض حاصلېږي په نکرې سره نو معرفې ته ضرورت چې کوم نه نشته ده یا بل ولې نه وي چې حال خو په اصل کې خبري او خبر کې نکارت اصل له خبر کې نکارت حال به پس پیژنې حال به پدې پیژنې چې مبتدا خبر ته جوړ کړي چې صحیح کیږي نو بس حال له جاء زید راکبا کله طالب تاسو وای زید راکبا نو ناجیز ده مبتدا خبر ته جوړی کنه جوړیږي کنه زید راکبا ترکیب صحیح نه ده او خبر نکره وی نو حالم نکره ده دا دویم دلیل له رومبنه دلیل سو چې حال به نکره را دي دغه چې غرض د حال نه تقید د هغه حدث ته چې کوم منصوب ده فاعل ته چې کوم منصوب ده ذل حال ته ذل حال عامي چې فاعلی کمفولی یو ذل حال له یو حال له نو حال همیشه راځي د ذل حال لپاره او ذل حال عام ده چې فاعلی جاء زید راکبا کې ذل حال سوکته زید ده کنه فاعل له او ضربت زیدن مشدودا کې ذل حال سوکته زیدن ده کنه ذل حال معنا چې دا چا حال راغلی ذل حال معنا صاحب د حال دې ته صاحب حال وي او دې ته ذل حال وي د ذل حال دوت معنی دي څوک ورته ذل حال وي څوک ورته صاحب د حال وي صاحب د حال نو غرض د حال نه تقید د حدث ته چې منصوب د ذل حال ته او دا حاصلېږي په نکرې سره نو معرفې ته دا عبارت په یادوي حال نکره را دي ولې را دي
لکه چې غرض د حال نه تقید دا حدث دی چې منصوب دی ذل حال ته او دا غرض حاصلېږي نو معرفې ته ضرورت نشته. په نورو الفاظو کې دا شوی چې حال حقیقت کې خبر دی او خبر نکره وي. حال په حقیقت کې څه دی؟ جا زیدن راکبن کې او طالب ته نه دا جا یو 2 منټو د پاره لري کو نو زیدن راکبن ترکیب صحیح دی که نه دی صحیح؟ ولې نه صحیح؟ نو دې وجه نه حال نکره وي. ابدن همیشه د پاره به دا نکره وي. او که چېرته معرفه راغلي وي طالبه نو بیا به یې ګورې تاویل کې طالبانو سره د تاویل بورۍ ډکي. تاویل باندې دی دردان خلاصوي. طالبانو سره د تاویل بورۍ ډکې پرتې نو بیا به یکدم تاویل کې قانون دی چې حال به نکره وي او که چېرته معرفه راغلي نو طالب دی بیا طالب وایي هغې ته چې هغه تاویل کولی شي. جاء الامیر وحده جاء الامیر راغلی او بادشاه په دې حال کې چې یوازې و. معترض وایي وحده خو معرفه ده ځکه دا وحده اضافت شو ضمیر ته او اضافت معرفې ته سړی معرفه کوي. ضمیر ټول معرفه ده د وحده هغه د اضافت هو ته شوی دی. نو ته به د هغې تعویل کې چې جاء الامیر وحده د دې تعویل داسې شو چې جاء الامیر منفردن نو منفردن نکره ده. طالب ته چل ورخپې ورته په اوبو کې کی. جاء الامیر وحده جاء الامیر منفردن نو موږ تعویل په منفردن سره وکړو. اصل کې یو شعر را دي دنه د ذکر کړه کافی مولا ذکر کړه دی وارسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نغز الدخال. حمار وحشي شاعر یو دل کتل چې حمار وحشي خریز غلولې هغه ټولې خرې تالاب ته ورننوتې د اوبو لوی تالابونه. نو دا بلا خره چې تالاب ته ورننوتې نو غوبه ګنده شي. یوازې خر چې که نه یوازې خر هغه د تالاب وبسکي نو سوسرو وبسکي لکه په غاړه باندې ولاړي او چې دا انډو خر شي دې ته انډو خر وایي چې خر یو خرې ته منډې وایي او په تالاب ټول ورګډې شي نو هغه خپو سره هغه خټې ټولې راوچتې شي نو اوبه خړې شي اوبه. نو شاعر وایي وارسلها دغه حمار وحشي ولېږلې خرې دا ها ضمیر خرو ته راځي دنه مخکې نور هم بلا اشعار دي. نو ولېږلې دغه حمار وحشي هغه خرې العراق او هغه معرفه ده او حال واقع ده. لیکن دا په تعویل د تا طریقو معترکتن سره ده. په دې حال کې چې دغه خرې یو بل کې ننوتې خرې چې ډېرې ګڼې وي نو بیا یو بل نه مخکې کېږي تالاب ته. ولم یزدها او د حمار وحشي هغه خرې منې نه کړي. وارسلها العراق ولم یزدها ولم یشفق على نقص الدخال او هغه نه یېرېدو د اوبو د خړ کېدو نه چې دا خرې یو بل کې ورننوتې خو هغه اوبه به ټولې خړې کړي د دې اړه پروا یې ونه کړله. نقص معنه د اوبو ګنده کول. په تندرو له خرې او خر زموږ بحث په دې العراق کې دی چې العراق هغه حال راغلی او الاسلام پې داخل دی. نو موږ د هغې تعویل وکړو په تا طریقو معترکتن سره او جمله په قوت ته نکرې کې وي جمله. نو طالبه حال به همیشه لپاره نکره را دي. که چېرته معرفه راله خپې ورته ماتوه نکره ترې جوړوه. تعویل پکې چې کوم دا قانون دی. عرب وایي جاءو الاول فالاول راغلي په دې حال کې اول او بیا ورپسې بل طالبو. نو الاول باندې خو الف لام نه معرفې داخل دی او معرفه ده ورته خو چې حال به راځي نکره. نو دا الاول فالاول تعویل به کې جاءو مترتبین راغلي پورا په ترتیب باندې راغلی او کل طالب چې سل نمبر یې اخیستی هغه ټولو نه مخکې و. ورپسې د 99 والا ورپسې د 88 په ترتیب باندې راغلی. د نمبرو په اعتبار چې چا څو څومره نمبرې وي په هغه ترتیب باندې راغلی او چا چې صفر اخیستی هغه ټولو نه وروستو. صفر هم پکې باندې طالبان علي. یو د اخبار کې راغلی چې کم طالب په یونیورسټۍ کې د ټولو نه کمې نمبر یې اخیستي را دي چې موږ انعام ورکوو. اخبار کې باقاعده راغلی لویه سرخی وه. د پیښور یو تاجر اخبار کې ورکړو چې یونیورسٹی میں 8ویں جماعت کے امتحان میں جس طالب علم نے سب سے کم نمبر لیے ہیں وہ ہمارے پاس آیا تاکہ ہم ان کو انعام دے دیں. نو د ډېر اسماعیل خان یو طالب ټولو کې کم نمبر یې ډېر خوشحاله چې شکر دی خدایا زما انعام راکوونکي څوک شته را سره نه هغه دی نه بس کې څوک هغه زمانه کې به جي ټي ایس کې څه ډېر
اور آگئے نوی جامع اچولی دی او پاگا پتہ بانی سیدھا کوارٹی بازار کیو صدیق پالا پتہ ورکڑی و سلامہ سو کر خیر ایجیتا سو اخبار کے اعلان ورکڑے وکن خا پا خیر علکا طالب را گئے نور دکاندارانی بلا را جمع کن بلا دکاندارانی را جمع کن آ طالب را گئے شربت مربت و چائے میں پیوس کو لے غم خوشحال ہو چھ سبرا کئی نو ورته یو ګلی ډنډ راوستا هغه ته رنگونه منګونه ورکړو به بچی دا ستا نام دې سبق پرېدا ګلی ډنډ کا واخا کچا لاړو دمره پیسې مې لګولیو سم سیدار ګلی ډنډ پیژنې دمره غټه چوکې ور سره بل ګلی وی بچی دې ته علم مکا واخا تاسو بادر شاه چې دې بادر شاه راغله مدینه ته ما داخل کا پلار را پاسه اړه ما ډیر کوشش وکړ لوی علماء ته داخله وشو شرم نکی دمرا در داخله دری ورځو کې ارڅ داخله و ای ورته چې امان ته بدیولیو ای بال ته ویزا درته ولګي ځکه د سره ویزا نو حج ته تلو د دې طالب دی او د خپل هغه ماته وجل چې با پاکستان ته اسلام آباد ته ولېږي ای وی اسلام آباد ته راغله کله سبق ته راغله او موږ خپل ته لیک ټیکټ ته امان نزو د اصل کې مدینه ته ټولو نه کم ټیکټ باندې موږ بیا لیږو نو جړلې چې ما طالب به تین را دي نه مې طلاقی تا ته چاوي چې ما باندې داخله اغستا پلار ته چې درته میخه والی او غټ کوتا کې وسین ته بوزا او میخه راواله تا ته د پلار مې میخه والی تا ته لا چا مې بادر ویلی مې تا ته خو بوزدل لې چا نو کې خپل پکاري وعلى كل حال نجاء الطلاب الاول فالاول معرفه ده لیکن اول په مترتبین سره جاءوا مترتبین رال پورا په ترتیب د چا چې زیات نمبر وي مخکې او چې د چا صفر ټولو کې رسو صفر والا تم انعام پکار دی څه خګولي ډنډه چې کم طالب صفر نمبر والی تا تاسو په هدایت نه ته راغله زروکشه غیان سره وا دلته سبق خرابې ځان پیر طالبان راغلي سبق ته پټی کې نه پوهیږي دای د عالمانو مور او پلار سره خدمت کوي کال تیر شو بیا مور او پلار ته ورشي او ټکه ورته نه وردي وعلى كل حال زکوي چې دلته راغلي مور او پلار د سره احسان کړی در باندې کار نه کوي نوکران کړي نه نو چې بیا سبق هم نه یادوي څه دپاره راغلي خفه کېږي شل ځله خفه شي وعلى كل حال جاءوا الاول فالاول اي جاءوا مترتبين تاويل بك تاويل بلازمن کے والحال نكرة ابدا وذو الحال معرفة او ذو الحال بچ کمدنو معرفة وي ذکر ذو الحال محکوم علیه او محکوم علیه لازمن معرفة وي محکوم علیه لازمن معرفة وي ذکر چه حکم پا مجهول مطلق ناجائز ده حکم پا مجهول مطلق تو جا زیتن راکبن راغل او دیت پا علکا دے سوک تے پیجنے بینا جی چه پیجنے نو تا تسنگا پتو لگی دا چه راکبو تا تسنگا پتو لگی دا نو پکار دا چه تزید اول پیجنے لے اور تو صفت تا رکوب ثابت ہے نو چه سڑے پیجنی نا او لگیا دے صفت ورطا ثابت ہے نو ذو الحال پا حقیقت کے محکون منا لے دے تا پہ لگیا دے دا راکبن حکمو لگولو نو حکم پا مجهول مطلق مانے ممتنی دے حکم پا مجهول مطلق ممتنی دے نو ذو الحال بمعرفه وی ذکر ذو الحال پا حقیقت کے مبتدا دا اور اصل پا مبتدا کی تعریف تے غالباً ذکر ہوئی چھ کلنا کرم را دین بیا بور سر چل مل کے ولی مبتدا نا کرن راتلا نالتا ولی پہ خبر نا مقدم کولو تچے فدار رجلون ہوئے نو بیا دا جائز دے ذکر خبر دا مقدم کے دو دا وجنا دا نکیری نکارت لغن دی کم شو فدار رجلن مچویلو دا نکیری اگا نکارت لغن دی سنگا کم شو سنگا کم شو خیز خلانے دا ذکر فدار مچ مقدم کو نو ذہن ترالا چه پکور کے بدا سے شیوی چه اگا کور کے رات لے شی فدار پکور کی نو طالب بدانا ہوئی چه دین ارستو با سمندری جیاز ذکر کی گی یا با ٹینک ذکر کی گی یا با پدے کے دا آتی ذکر ذکر کور کے آتی نرازی زوی مفل جیبی پا جیب کے نو دا چاہ طالب پا ذہن کے بدانا والے چه جیب کے با گڑی یا بیزا بھئی یا با پا جیب کے توتی یا با پا جیب کے کرکئی چاگا دا دے قابل ہے چه جیب کے رات لے شی
دې وجنه د تقدیم د وجنه مبتدا کې یو نوع د تخصیص راغله کما رأيت في الامثله لك مخکنی مثالونو کې تاسو کتل چې مبتدا ذو الحال هلته معرفه وه ذو الحال معرفه وه فإن كان ذو الحال نكره كچرته دی که ذو الحال نکره راغلی وي نو يجب تقديم الحال عليه بیا به حال ته مقدم کې لکه هلته کوم چې مبتدا نکره و نو فی الدار مقدم کړو نو موږ فی الدار رجل ویلو لکه جاءني راكبا رجل جاءني راكبا رجل دا راكبا حال له او رجل ذو الحال له وذو الحال رجل نکره ده نو ذو الحال چې نکره وي دا په حال دا دې د پاره چې التباس د حال د صفت طرف سره رانشي کته دا څه ویلې چې جاءني کته دا څه وې چې جاءني رجل راكبا جاءني رجل راكبا نو پدې دې کې التباس نشته پدې دې کې التباس ته ځکه چې اعراب بدل له لیکن کوم دې کې اعراب یو وي مثلا رأيت رجلا راكبا رأيت رجلا راكبا ما لیدلو یو سره په دې حال کې چې سورو کېدای شي دا راکبا د رجلن لپاره صفت حال ني د التباس به حال له صفت سره راشي که چېرته ذو الحال منصوبي خو ذو الحال منصوبي او حال خو خود منصوب دی دا صورت کې به التباس راشي پته به نه لګي چې رأيت رجلا راکبا کې دا راکبا د رجلن لپاره صفت ده او که حال له او چې مقدم دی کو رأيت راکبا رجلا بیا حال له بیا التباس راځي ځکه چې صفت په موصوف باندې نه مقدم کیږي صفت په موصوف باندې ځکه چې صفت تابع ده او تابع بعد المتبوع تابع بعد المتبوع نو دی ویل الله تلتبسا دا دې لپاره چې التباس را نشي د صفت سره په صورت تناسب کې په صورت تناسب کې په مثل الذي قول کې رأيت رجلا راكبا نو دلته به راکبا به مقدم کې کدا راکبا د رجلن لپاره حال دی به مقدم کې نو دا چې به شرایط راکبا پته ولګي چې دا حال له او صفت نه ولې کدا صفت له مقدم کې دو بنا صفت په موصوف نه مقدم کیږي وقد تكون الحال جملة خبرية قلب حال جملة مرادي قلب حال جملة مرادي ځکه چې مقصد د حال نه اغت دا دی چې دا حدث چې کم منصوب دی ذو الحال ته دا مقید دی نو دا لکه چې حاصلیږي په مفرد سره همدارنګې حاصلیږي په جملې سره حال چاته وایي چې هیئت ته فاعل یا د مفعول بیانوي او دا چې لکه په مفرد باندې ادا کېږي دارنګې په جمله باندې ادا کېږي لیکن جمله به ګوره جمله خبریه وي جمله خبریه وي انشائیه به نه وي انشائیه خو سر نه پخپله موجوده نه ده د ثبوت د شی دپاره د شی فرع د ثبوت ته مثبت له ده ثبوت د شی دپاره د شی دا فرع د ثبوت ته مثبت له ده انشائیه خو سر نه موجوده نه ده انشاء خو ایجاد ما لم یوجد ته وایي انشاء څه ته وایي یو شی موجود نه دی تی لګیا دی موجود دی اضرب زیدن زید وهلو زید وهل کم دی دي رستو یو سړي ته وایي چې شابه والو کا نو د انشاء غلط اقسام ټول چې کوم دی هغه ایجاد ما لم یوجد دی او حال خو سړی ذوالحال ته ثابتوي حال سړی ذوالحال ته ځکه مبتدا او خبر دا دوه حال او ذوالحال په حقیقت کې مبتدا او خبر دي د انشاء خو سر نه موجوده نه ده دا هغه به څنګه ته ذوالحال ته لګیا دی ثابت نو دی وایي حال دا به کله نه کله جمله خبریه وي ځکه لکه مفرد هیئت ته فاعل بیانوي دارنګې جمله هیئت ته فاعل د مفعول به بیانوي لیکن خبریه به انشائیه به نه وي ځکه چې انشائیه حال نه واقع کېږي جمله انشائیه نه حال واقع کېږي نه صفت واقع کېږي او نه صله واقع کېږي او نه خبر واقع کېږي دا یاد لرئ جمله انشائیه نه حال واقع کېږي نه صفت واقع کېږي نه صله واقع کېږي د موصول لپاره او نه خبر واقع کېږي دا یاد لرئ او جمله خبریه بیا عامه ده چې اسمیه وي جمله اسمیه څنګه به لکه جاءني زید وغلامه راکب ما ته زید راغلی په دې حال کې چې دا غلام راکب نو غلامه مضاف مضاف الیه مبتدا ده او راکب د هغې لپاره خبر ده
مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه حال شو د زیدنا حال شو د زیدنا او يركب غلامه دا جمله فعلیه ده د جمله فعلیه او جمله اسمیه دواړه حال واقع کیږي ومثال ما كان عاملها معنى الفعل مصنف لگا دے تفصیل کئی مخ کی اجمالا بیان کرو مثال دا اغا حال چه دا غی عامل مانا دا فعلی لکا هذا زید قائما دلتا کم دا فعل نشتا هذا نم مستنبت کی اشیرو هذا کلمہ دا اشاریہ او اشارین اشیرو دانتا مستنبتی هذا زید قائما مانا دا انبه و اشیرو زه تنبیه ورکوم او د اشاره کوم چې دا زید دی او قائما په دې حال کې چې اشیر دې کې مقدر شو وقد يحذف العامل کله لا کله عامل د حال به حذف کېږي العاملون مراد عامل د حال له لقيام قرینه چې هلته به قرینه موجوده وي او قرینه عامه ده چې مقالیه وي او که حالیه وي قرینه په دوه قسمه ده یو قرینه مقالیه ده او یو قرینه مقالیه لکه قرآن مجید کے راضی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اللہ تعالی فرمائی کہ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه انسان دا گمان کوي چې دبا د دوباره دا اډو کی جمع نکم کافران به وی اذا كنا عظاما نخرة اذا كنا تراب اذا متنا وكنا ترابا تلك اذا متنا وكنا ترابا ائنا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد چې سړی اډوکی شي خاوره چې بیا به څنګه جمع کېږي نو د هغې باره کې راځي چې بلا قادرین على ان نسوي بنانه یعنی بلا قادرین ان نجمعها موږ دا جمع کولی شو نو هلته کې نجمعو مقدر دی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا نجمعها قادرین دا قادرین حال له او نجمعو د هغې مقدر دی ځکه مخکینې کې د جمع ایحسب الانسان ان لن نجمع یو ځل راغلی دی نو قرینه مقالیه موجوده ده نو دوباره د نجمعو ضرورت نشته یعنی بلا نجمعها قادرین بلا قادرین معنا بلا نجمعها قادرین او یا به قرینه حالیه وي لکه یو طالب روان دی او د احرام جامې تړلي او ته ورته وایې چې راشدا مهدیا خدای درته لاره وښیه خدای دې ورسوه حج ته یا یو طالب راغی او دوړې په پرتې دي او ته ورته وایې سالما وغانما خدای په سلامتیا راوستې شکر دی چې دا لوم ته ورسېدې نو سالما وغانما معنا ترجع سالما ته واپس شولې په دې حال کې چې سالمه غانما لکه مخ دې غوړ دی ډک راغلی کور دې پراټې او غوړي والي دي خله چې ډک راغلی او ناجوړه نه راغلی سالما وغانما نو دلته کې معنا ترجع سالما وغانما دا نه چې طالب را روان او دوړې پي او چې طالب د احرام جامې تړلي او ته ورته وایې چې راشدا مهدیا خدای درته مخې ته رڼا که روانې حج ته خدای دې ورسو خدای دې تاسو مونږ هم بوځي راشدا مهدیا خدای درته لاره سمه که چې لاره تکالیفونه خلاص شي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبقنا لك یادوي ګوره اقرار کوم چې درته یاد دي تعالی څنګه